موسی علیہ السلام په زمانه کې واقعیا په حضرت موسی علیہ السلام پسې خلق راجم شول وی کلیم الله باران نکېږي دا الله نه دعا وغواړه په زرګاو خلق راجم شو حضرت موسی علیہ السلام دعا وغوښتله ډېر په عاجزۍ سره د پیغمبر دعا هغه هم یو کمال والا دعا وي ډېر په عاجزۍ سره دعا وغوښتله چې کله دعا یې وغوښتل نو د دعا نه بعد په زید وریځې د راتلو غارمه ډېر راوختله هغه غارمه سخت شو هغه غارمه ښه سیوا شو موسی علیہ السلام الله تعالی کې الله مونږ باران غواړو او زمونږ د دعا په وجه باندې هغه باران په مونږ باندې په غرمو بدل شو دا خو سخته ګرمي شوه غارمه نور سیوا شو د الله د طرفه حکم راغی وی موسی ستا په دې زرګاو مجلس کې یو سړی دی او دې د 40 کالو نه زمانہ پرمانی کې د 40 کالو نه او په دې 40 کالو کې د چرته زماو حکم اړو منلې نه دی نن ستا سره په دې مجلس کې دا ناست دی او د ګناه نه حوست دومره دی چې د یو پیغمبر دعا هم د قبلېدو نه منع شوې ده دومره نه حوست سوچ وکړئ چې د یو پیغمبر دعا هغه په قبلېدو کې منع شي د الله د طرفه د دې ګناه نه حوست به څومره نه حوست به د دې ګناه نو حضرت موسی علیہ السلام ته الله فرمایل چې د دې نه دي دا ګناهګار سړی وځي نو زه به په تاسو باندې باران وکم حضرت موسی علیہ السلام خپل قوم ته فرمایل په پتا تو کې یو سړی دی د 40 کالو نه د الله تبارک وتعالى نه فرمانی کوي او د هغه د نوست د وجه الله باران نه کوي لہذا تاسو دې یو کوي چې دغه سړی بزان پیژني او د مجلس نوځي اوس هغه کم سړی چې ګناهګار دی هغه دې طرف ته ګوري دې طرف ته ګوري مخې ته ګوري شاته ګوري خیال یې دا دی چې زمانه به څوک بل ګناهګار هغه به وځي هېڅوک د مجلس نه ونوتل هېڅوک ونه وتل نو دا بنده د الله تبارک وتعالی په دربار کې د یو درخواست پیش کو عاجزی پیش کړه علماء فرمایي چې د الله تبارک وتعالی قانون او د الله محبت د بنده سره داسې دی چې الله تبارک وتعالی 1 نمبر توبه خلاصه کی چې هغه 2 نمبر توبه هم قبلای علماء فرمایي توبه هم په دوه قسمه ده یو 1 نمبر توبه ده او یو 2 نمبر توبه ده 1 نمبر توبه خدا ده چې یو سړی ګناه د دې وجې نه پرېږدي چې زما رب زمانه خفه کېږي او زما الله زمانه خفه کېږي زه د دې ګناه نه توبه وباسم دا 1 نمبر توبه ده او 2 نمبر توبه دا ده چې یو سړی د دې وجې نه توبه نه وباسي چې الله زمانه خفه کېږي د دې وجې نه توبه وباسي چې زه خلکو ته ذلیله کېږم او زما دا ذلت الله پټ کړي ته وایي 2 نمبر توبه نو د الله تبارک وتعالی په دربار کې هغه 2 نمبر توبه هم قابل قبول ده نو وایي د موسی علیہ السلام د امتی د الله ته پټ پټ په جړه باندې الله ته فریاد وکړو اے الله د 40 کالو نه زستانه فرمانی کوم د 40 کالو نه په دې 40 کالو کتاب په ما باندې پردا چولی دا او زه دې چاته نیم خودلې په ماری 70 پوشي کړی دا زما ګناه دي پټ کړی او زه دې په خلکو پټ کړم یا الله کده دې مجلس ته زوزم خو به رسوا شم زه به ذلیل شم دا دومره په زرګاو خلق دا به ما وای نه زه خو به ذلیل شم یا الله زما توبه د ما د ذلت نه بچ کا دا سي دعا وکړه دې سيونه وی چې الله تعالی نه خپګيږي تا نور نه خپکوم بلکې د دې وجنه توبه وباسل الله د دې مجلس نه وزم په زرګاو خلق په ما ته بګوري زه په خلکو ته ذلیل او رسوا شم یا الله ما د ذلت او د رسوای نه بچ کا ما توبه بیا به دا ګناه نه کوم بس سچ می کړی هغه می کړی بیا به نه کوم موسی علیہ السلام ناسو د موسی علیہ السلام امتیان ناسو هیڅوک د مجلس نه ونوتل د بر نه په شبو باران شو موسی علیہ السلام حیران شو الله تبارک وتعالی ته عرض وکړ الله تا خو ما ته فرمایل چې په دې مجلس کې ګناهګار دي چې دا ګناهګار وته نه باران نه کوم هیڅوک نه وتل او دغه باران تاو کو الله تبارک وتعالی فرمایل اے موسی هغه توبه وباسلا او داغه د توبه په برکت ما پتا زبانی باران وکړو موسی علیہ السلام الله جل شانه تعالی کې الله ما ته یو خدا سوق دي مقرب بنده دي چې داغه توبه قبول شوا او داغه د توبه د برکت ته په موږ باندې باران وکړو الله تبارک وتعالی موسی علیہ السلام ته فرمایي موسی چې کله هغه ګناهګارو 40 کال هغه ما چاته نه دی خولي اوس خو توبه وباسل نو ته توبه سره څنګه تا ته وخیم